بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه نصیر احمد یو ځل بیا د پاک ایشیا په سکرین باندې ستاسو مخامخ یم. نن راغلم د خپل کلي د اصلاحي جرګې دفتر ته. د اصلاحي جرګې د مشرانو سره به خبرې کوو، د هغې کارکردګي به ستاسو مخې تږدو چې تر اوسه پورې هغې زموږ په دې کلي کې څه وکړو، څه کوي او راتلونکي څه ارادې دي، د هغې باره کې به دې تپوس کوو. مونږ سره اوسئ او پروګرام تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کتونکو ته خپل تعارف وکړئ. زما مقصود نوم دی مقصود علي، د کالوخان کلي ماماخیل اوسېدونکی یم او د اصلاحي جرګې سره روزګار ساتو او ډي آر سي کې هم کار کوو. په دغه واله موږ دلته راغونډ شوي چې تاسو اوس څه ویل غواړئ. لالا زه به دنه د دې جرګې چې کوم دې ته چې کوم آمدني کېږي، ستاسو کوم فینانس سیکرټري دغه عهده تاسو سره ده او فینانس سیکرټري هر څه تاسو سره دي، د هغې باره کې دنه تپوس کوم چې لکه ستاسو څه حساب کتاب دی د دې فینانس په باره کې کتونکو ته ووایه. زمونږ خو دا حساب کتاب دی چې لکه د مونږ د اصلاحي جرګې مطلب خو دا دی چې مونږ د کلي د مفادو لپاره او د وسایلو لپاره مختلف قسمه لارې کوڅې لټوو. زمونږ دا یو سوچ دی چې زمونږ د کونسل ته څه راشي 10 روپۍ او هغه د خلکو د کالوخان کونسل چې کوم کسان دي چې د هغې په کارکردګۍ کې لارې کوڅې یا داسې نور څیزونه چې کوم چې هغه پرې مونږ هغه مسایل پرې مونږ حل کړو. کتونکو ته تاسو یو خبر وکړئ، مونږ په دې کلي کې اورو د خلکو نه مو اورېدلي دي، وینو خلک ډېر شکایت کوي چې یاره دا ټرالی دي او په دې باندې ټیکس دی او دا دوی د پلاني نه واغېسته او ډینګي نه ورنه کړو، د کلي سړي نه واغېسته او پلانکي نه. د دې په باره کې کتونکو ته ووایه چې دا څه معامله ده. جی دا خو داسې مسله وه چې د ټیکټرو والا چې کوم کسانو دلته دی موږ سره یو پیر دلته راغلو، موږ سره خبره وکړه چونکې د دې کونسل اوسېدونکي موږ د دې کلي د هغې ځان له یو سوچ و زموږ ځان له یو سوچ و د اصلاحي جرګې زموږ دا یو سوچ و چې یاره دوی به موږ له د ټیکس یا 50 روپۍ یا 100 روپۍ راکوي او به د کلي د فنډ ته موږ ته راځي. څه لږې ورځې وچلېدو او د دې لپاره موږ ورته ووایو چې لکه تاسو ته به موږ د لارې کوڅې سمو. څه لږې ورځې هغه ټیکس وچلېدو، بیا پکې څه حالات نازک شو چې نازک شو چې کسانو پکې وایي چې موږ لکه ټیکس نه ورکوو، موږ هم د دې کلي اوسېدونکي یو. د هغې په حواله باندې موږ ته هغه دغه چې کوم د ټیکس د هغې د راتلو هغه ذریعه چې کوم هغه موږ ته بند شوه. بیا موږ په هغې حواله باندې د ټیکټر ور سره د اصلاحي جرګه کې خپل یو خبره وکړه چې خیر دی که تاسو موږ له ټیکس نه راکوئ، چونکې دا کمې لارې چې تاسو روانوئ او د سړکونه ماتوئ، نو دومره وکړئ چې که موږ له ټیکس نه راکوئ کم سے کم ځان ته او د عوامو ته د لارې سموئ، نو تاسو ته به اسانه وي. نو موږ د هغې نه پس د ټیکس معامله زموږ ختم ده. کتونکو دا توپیر لاله او چې تاسو هغه سره مختصر مقصود لاله او چې تاسو سره مختصر خبرې وکړي. مننه لاله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم واجد علي دی، کالوخان بازید خیل اوسېدونکی یم. د اصلاحي جرګې سره د جنرال سیکرټري په توګه باندې کار کوم او زه ستاسو د ایشیا د ټي وي د طرف نه چې تاسو موږ نن د دې ځای دوره د کالوخان اصلاحي جرګې د دفتر وزټ وکړو. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او چې موږ له مو وخت راکړو، زموږ هغه پوینټ آف ویو خلکو ته د رسولو دپاره تاسو کوم تګودو کوئ، د هغې سلسله کې زه ستاسو د کاوشونو ستاسو د کوششونو ډېره مننه کوم. لالا یو خبره به ستاسو مخې ته کېدم چې هغه خبره زما په ذهن کې هم ده او کېدای شي د کتونکو وي چې تاسو ګوري مخامخ په شیشه باندې. مخکې په دې کلي کې شریعت راغلی و، د هغې شریعت لپاره بیا زموږ د اصلاحي جرګې څه اقدام شته که نه؟ په دغه سلسله کې خو موږ د کلي ګرینډ جرګه راوغوښته او په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې د محلې په حساب باندې کمیټۍ جوړو. کمیټۍ هم جوړې کړې د محلې په حساب باندې او هغوی له مو دا اختیار ورکړه چې څوک د شریعت مطابق چې واده کول غواړي هغې کې تاسو د الک چې کوم سړی منګیتر دی چا کویدن کړی هغه ووینئ او چې کوم کور کې د کویدن کړی د هغې پلار والد هر څوک چې دي رور مشر چې هغه ووینئ چې هغوی دواړه راځي، نو هغوی له به د شریعت مطابق چې کوم دی نو ډوله او بندوبست وکړو. چونکې مخکې هم په دې معاشره کې د سړو دغه چلېده، نو هغه وخت کې به د سړو د هلکانو ضرورتو اخراجات به نشو پوره کولی، نو شریعت ته به په اسانه غاړه کېښوده
اوس بیا د جنۍ مجبوري شوه د جهیز او د یو څه بل څه اوس جنۍ والا رضا یې خو هلک والا اوس بیا په بله طریقه نه رضا نو په هغې سلسله کې موږ سره چا یو کس 2 انټري وکړه خو هغه انټري چې کوم دی نو سر ته نه شوه او زموږ هغه پروګرام چې د شریعت په حساب باندې ډولی راوړو وو نو په هغې کې موږ په دې ایریا کې یوه ډولی هم وینستی شوه لہذا زموږ عام خلک چې کوم دی په هغې کې تعاون کولو ته زیات تر تیار نه دی کتونکو تاسو د سیکرټري صاحب خبرې واورېدې فیصله په تاسو که چېرې تاسو دا فیصله خوښوئ خاص کر د کالو خان خلکو ته وایم نو په دې باندې تاسو خپلو کې سوچ وکئ او جرګې سره میلاو شئ تعاون وکئ نو انشاءالله کیدای شي دا فیصله بیا بحال شي لالا یو بل تپوس تاسو نه کومه چې کوم زموږ د کلي نوجوانان دي آیا دوی له د جرګې سره ملګرتیا کول پکار دي که نه او تاسو ته په کوم نظر ګورئ دوی دا تګ ته دا هم ډېر اهم او ډېر زبردست سوال وکړو منګه چې د کله نه دا مرګري زمونږ مشران مرګري کله نه کمزوري شوي او مونږ راغلي یو د جرګې ته 13 کالو نه نو زمونږ تر اخري حده پورې دا کوشش دی چې مونږ سره نوجوان مرګري راشي او په هغې سلسله کې مونږ پروس کال ډېره زیاته تګودو کړې وه د ټول کلي مو 2-3 پیرې جرګه راوغوښته په هغې کې نو د هغې نه نوجوانان مرګري انټری مو کړې ځان سره خو چونکې د نوجوانانو خپلې مسلې دي او هغوی د روزګار په حواله باندې د تعلیم په حواله باندې د دې څیزونو په حواله باندې هغوی مصروفه یي او موږ له چې کوم دی نو ډېر ټایم نشي راکولی اوس هم موږ سره نوجوانان ملګري شته دی خو زه د دې پلیټفارم نه خپلو نوجوانانو ته دا اپیل کوم چې څوک په شوق باندې په مجبورۍ نه په شوق باندې جرګې سره تعاون کول غواړي نو زمونږ دا د دې جرګې دروازې هغوی ته 24 غنټې کولو دي او موږ به د هغه کشرانو ډېر زیات مشکور یو او چې موږ له راشي او موږ سره په دې بوج کې د دې بوج وړو موږ سره د کار له اوږه ورکړي نو موږ به د هغوی ډېر زیات مشکور یو او په دې حواله به راته د زه یو سپیشل دغه وکړم چې مونږ د هغې نه پس چې مونږ نوجوانانو له دغه ورکړه موقع ورکړه ټولې پارټۍ ټول ملګري راوغوښته د هغوی نه نوجوانان ملګري واخیسته بیا په هغې کې مونږ پوره کال 2 دا تګودو وکړه چې چا کارکردګي ښه وه هغوی له مو انعامونه ورکړه د هغوی مو چې کوم دی نو هغوی مو ستاینې وکړې په مختلفو طریقو باندې خو سره د هغې نه زمونږ نوجوانان ملګري د خپلو مجبورو د وجې نه لکه بیا د هغوی کارکردګي ډیټ شي نو زما د دې پلیټفارم نه یو پیره بیا اپیل دی چې نوجوانان ملګري راشي جرګې سره ملګري شي او د دې کلي چې څه مسایل دي د دې د بوج په وړو کې زمونږ مدد وکړي هسې لالا چې زه یو خبره وکړم که چې نوجوانانو ته مونږ اپیل وکړو او هغوی د بلډ ډونیشن دپاره یو تنظیم جوړ کړي او دا جرګې سره ملګرتیا وکړي نو د دې باره کې څه وایې د دې باره کې خو زه په خپله د کالو خان سوشل ورکر اسوسییشن صدر جنرال سیکرټري چیف ارګنایزر پاتې شوی یم په دې حواله باندې خو لکه ډېره زیاته د هغوی به مننئ او دلته کې موږ له یو پروګرام نوجوانانو جوړ کړ هغې دلته موږ سپورټ کړو تنظیم مو وله جوړ کړو خو په هغې کې موږ مالي دغه مو چې کوم دی نو هم هغوی سره وکړو ما سره خپل ذاتي هغوی ته افر وکړو چې زه به تاسو له چندم در کوم تاسو له به چې کوم دی نو ستاسو مدد به هم کوم او دا ستاسو دا دفتر چې دی تاسو دا د تنظیم دپاره م استعمالولی شئ هر څنګه مدد به زموږ تاسو سره شامل حالي خو هغه ملګري هم د هغې نه پس موږ بیا چېرته ونه لیدل نو که چېرې داسې ملګري وي او هغوی چې داسې سټپ اخلي نو د هغوی به ډېره مننه وي زموږ ټول د زړه د کومې نه به هغوی سره زموږ تعاون به هغوی ته حاصل وي کتونکو تاسو د لالا خبرې واورېدې څومره چې زموږ نوجوان طبقه ده هغوی ته زموږ درخواست دی او زموږ دا درخواست قبول کړئ چې جرګه به تاسو ته هرکلی وي او دوی سره پوره تعاون وکړئ مننه لالا کتونکو ما سره د جرګې یو بل ممبر ناست دی هغوی سره ستاسو خبرې اترې شریکو لالا السلام علیکم کتونکو ته خپل تعارف وکړئ زه خو دوی مې پېژنې د کلي ما او د جرګې سره مې تعاون دی ممبر یم نهار مې نوم دی د دې کلي د نیشنل پارټۍ صدر هم یم او دا جرګه د پلیرو پوستر باره کې ته خبره کوې د دې جرګې دا داسې جرګه ده چې دوی سره د ټول علاقې مرسته ده
ځکه چې دوی صرف کالو خان کې کار نه کوي، هر ځای کې د روغو دپاره منډې وایي، ترړې وایي، اذان یې د ټول شیلان ښکاري، خو په رشکو کې ګرځي، په پلینکوچو کې ګرځي، خلکو له ضرورت سره کوي. نو زه لالا اوسه پورې چې دوی کوم کارونه کړي دي، مطلب تاسو ته خو به دومره څه اندازه یي کتونکو ته دا ووایه چې مطلب دوی دومره روغې یا داسې حساب کتاب دوی کړی دی؟ د روغ خو له دې شمار نه شي، ځکه چې دا دفتر دی چې زه سهار ګورم دا تېرېږم نو که د ورځې دوی 2-3 فیصلې کوي، خو د ټولو نه یو غټ کار دی دې جرګې په دې 3 کاله کې وکړو. جو خودي کې غټ دا کار دی چې د ټولو پارټو یو اتفاق یې راوستی دی. هغه هره پارټي ده، خو په دې جرګه کې یو دی کالو خان، دا صرف د دې جرګې په وجه. باقي لکه دې د دې کلي دپاره هره کړه مسار کړې ده، که د کلي د تعمیر په شکل نه چې د چا حکومت نه که خلکو پورې نښتي، که د نیشنل پارټۍ حکومت و نو موږ پورې به نښتي وو، که اوس د پی ټي آی حکومت دی هم دا که خلکو پورې نښتي چې دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ، جنګونه ورسره کوي، موږ سره به یې کول. په دې جرګه باندې موږ دا ټول کلی راټول دی، که دا جرګه نه وه دا زموږ دا خلک به تاسو نس پروت وو. او دې کې یو سړی داسې نشته چې په هغه ته دا دغه وکړي چې دی لالچ دی یا بل سره سار دلته راځي خپلې پیسې لګوي، 100 روپۍ 200 روپۍ راټولي کې په هغې چای چیني دالي. او اوس خو لکه ټولو د کلو مسلې، خو د خلکو ذاتي خپلې مسلې، کورونو کې د ښځو د هلکانو د دغې دا ټول د جرګې له راځي او دوی فیصله کوي. که ډي آر سي ته لاړ شي نو ډي آر سي والے دوی ته راولېږي، وایي دا ستاسو د کلي فیصله ده وکړئ. د دې جرګې سره دا اتفاق نه دی، جرګې باندې خلک پوره مطمئن دي. باقي نشمار خلک چې دی چې کوم نشي کوي نو د هغې دپاره لکه موږ دا اپیل کوو چې موږ سره د حکومت مرسته وکړي، ځکه چې د جرګې نه جیل شته او نه یې کړای شته نه بل څه شته. دلته چې کوم سرکاري ډي پي او دی ډي سي دی، دوی له پکار چې د کالو خان یو ښه دغه وکړي چې دا نشمار ختم شي، نور د روغو سپالو هر یو خو چې خدای نه کړي نه جدا خبره، خو دوی چې کوم کار کوي نه لکه د جرګې ښه مضبوط کار دی. کتونکو تاسو د لالا خبرې واورېدې. لالا چې کومه خبره وکړه چې د جرګې سره څوک ملګرتیا کوي نو هغه دې دا نه وي چې زه د دې پارټۍ یم زه د دې پارټۍ یم، دغې دې کې به ټول یو ځای او یو موټی کېږو او دې کلي له منډې ترړې وخو. مننه لالا. کتونکو ما سره د جرګې یو بل ممبر ناست دی، د هغې نه به تپوس کوو. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. تعارف وکړئ کتونکو ته. زما نوم رخت علي دی، زه د اصلاحي جرګې کالو خان سره یو ممبر په حیثیت تعلق ساتم، نو کالو خان اصلاحي جرګې سره. کتونکو ته دا ووایه چې کومه دا جرګه ده دا خو د ډېرو مخکې نه ده، د دې څه آمدني چې کومه آمدني د دې ده چې دا په څه حساب راځي په څه حساب لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چل دی چې د خپل کلي یونین کونسل کالو خان ټولو خلکو ته دا خواست کوم چې دلته کې په دې رجسټر موږ سره 2 پرتې دي، موږ سره چې کوم آمدن راځي نو هغه موږ شو کړی دی، او چې کوم خرچ موږ کړی دی نو هغه موږ شو کړی دی. خرچ چې موږ کم کړی دی نو هغه موږ په هغه ځای کې کړی چې هغه د کالو خان کلي یو عوامي ځای، چونکې هغه مثال په طور جنازګاه شوه، د دې جنازګاه له موږ 2-3 سټپه کې چې کوم دی نو پروګرامونه کړي دي. د کلي چې کومې مسلو باندې موږ دا څومره کوششونه کړي دي نو موږ هر هغه ځای ته تللي یو چې لکه مطلب دا دی په کوم ځای کې د دې نه مخکې چې هم کېدی نو چې د دې کلي کمپاونډ یا د دې کلي یو مین ځای به نو موږ په هغې کې د دې کلي هغه فنډ لګولي چې هغه ټولو عوامي مسله وي، خو د چا په ذاتي کار کې څه شی نه یې لګېدلی. باقي د کالو خان کلي ته زما دا درخواست دی چې د کوم وخت نه دا بڼ او دا غر د کالو خان اصلاحي جرګه ته ملو شوی دی، نو د هغه وخت نه چې واخلې ډیټ ټو ډیټ د یوې کاسرې لکه هغه حساب کتاب دلته پروت دی. د کالو خان چې هر قسمه سړی دی هغه راتلی شي او هغه دلته کې د هغې آوټ او ان دواړه کتی شي. که څه قسمه مثال په طور د یو سړي څه شک شوبی نو د هغې به وله بېشکه مونږ ازاله کوو. د دې کالو خان کلي حق دی، دا دې کالو خان کلي دا جرګه جوړه کړې ده او د دې به انشاءالله
چې هغه دغه ته ساګ نه رسي د دې چې څه شي هغه به بالکل برابر په برابر رسېدلي د دې چې څومره فنډ راځي نو چې موږ څومره کارونه کړي دي نو موږ که جنازګاه کې کړی دی نو په ریکارډ پروت دی موږ چې په کم طریقه کړي نو موږ به د دکاندار بل او پروګرام دا په جرګه کې په رجسټر کې پراته وي چې د کم دکاندار نه راغلي د کم الکتریشن نه راغلي چې څه قسمه شوي نو په ریکارډ باندې تپروتی او ریکارډ ځان له د دې کلی خلک دلته هم ټیلی کولی شي او دلته هم ټیلی کولی شي او د مالک نیم کولی شي دا به د الله احساني چې د کالو خان کلی جرګه به د کالو خان کلی د پڼ نه یو روپۍ هم په خپل ذاتي استعمال کې نه راوستي زه به دې چارې تسلي ورکوم زه هغه سړی یم چې هغوی د راشي او موږ به ورته په تسلی وایو باقي دې کلي کې موږ هر قسمه وخت ځان له خپل خرابو ورکو د خلکو له په دې نسبت یې ورکو چې بهی زموږ په دې کلي کې د یو امن ناشي زموږ دې کلي کې د خوشحالي د دې نه د تربګني مفګني لړ شي نو په دې حواله باندې دا مشران دلته ناست دي د چا د کلي د پنډ مسله کې به هېڅ قسمه څه کوتاهي نه وي د هغې به موږ هغوی ته دې خلکو ته په دې جانم او په هغې جانب موږ د دې کوم ذموار یو چې دوی به یو روپۍ د کلي به د جرګې په ذاتي استعمال کې نه راغلي د رب په حکم الله تاسو چې کومې خبرې وکړې د دې د پاسه وینا ته حاجت نشته د چا چې شک شوبی کتونکو زه تاسو د یو خبره کوم هر څومره خلک چې په دې تنقید کوي تنقید آسان دی خو د تنقید کم سړی چې په دې تنقید کوي هغه هر ټایم راتلی شي د دې اصلاحي جرګې د دفتر د دروازه هر وخت کولوي کم سړي ته چې شکي نو اوس یو بله خبره به کتونکو د رحمت الله علیه د دې باره کې تاسو کې مخکې د خوړ د مسله راغلی و کم چې د خوړ د چاوي دا داس چا خرڅ کړي او چاوي دا لانکو خرڅ کړي چاوي ډنګو خرڅ کړي اوس پر رحمت الله تفصیلی خبرو کې چې دا صحیح حساب کتابو د خوړ ده بسم الله الرحمن الرحیم دا چې چل لرونو چې زه د دې ایشیا پاک د دې چینل په ذریعہ تاسو ټول خلکو ته دا یو خبره کوم چونکې د دې نه مخکې چې کله دا خوړ خرڅېدو نو دا اصلاحي جرګه کالو خان په دې کلي کې موجود و خو چونکې د دې اختیار په هغه وخت کې په دې ختم شو چې کله لوکل باډي وشوله نو لوکل باډي ممبران نه لګېدل چونکې پای کې موږ سره په کمیټه کې ممبران اوس هم دوه کسان دلته ناست یو مقصود دی یو سرتاج دی د هغه حوالې سره چې کوم دی نو دا ټول خلک به مختلف قسمه خلک تللو په جرګه به دا ټیک کوو چې به تاسو موږ سره د خوړ حساب کتاب وکړئ نو زه د دې چینل په ذریعه دې ته وایم چې به صاحب دلته کې الیکټډ ممبران چې کوم منتخب شوي خلک وو دا د هغې خلکو سره د دې لړ شي او هغه خلک ته ځان له راولي ځان ته یې مخامخ کینی که چېرې دې یې نه شي کینولی یو قانون دی دغلته د ډي سي له یو درخواست ورکړي هغه به راشي هغه به روغواړي که چېرې د کلي اساسه سیزونه لر کړي او ځان له په خپل استعمال کې اوستي خوړلي بای دا دې سرکار ته کې د دې جرګې بیا هم راولګېدو زمونږ چې د خلکو دا کوم شور شغرب جوړ کړو چې جرګې خور خرڅ کو جرګې خور خرڅ کو نو موږ مالکان نه غوښتل چونکې موږ سره بیا هم د هغې څه وضاحت وکړو خو که چېرې د دې نه پس بیا هم د خلکو څه دغی نو هغه زمونږ د دار اختیار نه دی د ډي سي انډر دی دا الیکټډ ممبرانو هغوی اوس هم پرې موقع شته دی چې څه قسمه خرڅ کړی دی دا د قانون مطابق دي هغوی د لټ شي هغوی د ځان له د هغې د خوړو د خاورې د خرڅېدو د هغوی نه معلومات وکړي د کلي چې د کومې پورې د غر او د بڼ مسله ده نو د هغې باید موږ دا جرګه ذموار یو د دغې خبرې چې د هغې به له موږ چې کوم دی ریکارډ ورکړو او د خوړ چې څومره یا د دغې الیکټډ ممبرانو په ټایم کې چې څومره هم خلک وو چې څومره خلک وو د هغه الیکټډ خلکو نه نو د دغې څلورو کالو یا د پنځو کالو دا به دې رالګي او د دې جرګې سره څه کار نه و نه جرګې په دغه کې ګوتې والې چې کله ورته شر جوړ شوی دی نو جرګه د مصلحت لپاره تللې ده هغه مسله ولا واره کړې ده دې ممبرانو له واره کړې ده خو چونکې دا ممبران به نن هم زه د شیشې په ذریعه وایم چې دوی به په هغې کې د جرګې له یوه روپۍ نه یې ورکړي چونکې چې بیا کله په اخره کې د دې نه څه پاتې شو لمسم هغه د کلي یو ساسه وه هغه مې بي زما په خیال 47,000 یا 26,000 یا 46 هر څه چې وو نو هغه اوس هم دلته په ریکارډ به د دې قوم امانت پروت وي باقي که د دې هر څومره د وایي چې د کروړونو یې لکونو نو به هغه به دوی د الیکټډ ممبرانو ځان له تپوس کوي موږ به یې تیم کوو دوی به درخواست وړي موږ به ورسره یو ځای ته تپوس کوو خو چونکې دا هغوی سره تعلق ساتي د هغې لحاظه جرګې سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته دی د بڼ او د غر چې د کومې د کالو خان جرګې سره دی نو در اخره پورې باید د دې ذموار یو او موږ به د دې خلکو دې ته وضاحت د دې دوه ځایونو کوو دا راحت لاله چې تفصیلي خبرې وکړي مننه لاله کتونکو ما سره د اصلاحي جرګې یو بل ممبر ناست دی هغوی سره خبرې اترې کوو
او هغه به تاسو سره خپل تعارف هم وکړي لالا کتونکو ته تعارف وکړه چې نوم هم څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره تاج علي نوم دی، د یوسي کالو خان خټ کلي ماما خیلو باشنده یم او د ویلیج 2 سابقه ناظم وم، د اصلاحي جرګې ممبر یم. لالا کم چې زمونږ په کلي کې څومره وسایل دي د کلي او نو د هغې د تحفظ دپاره اوسه پورې چې جرګې څه کړي دي هغه هم کتونکو ته ووایه. کم چې د قبضه مافیه ده هغې کې هر څه راځي د هغې په باره کې چې دی نو کتونکو ته ووایه چې دا څه. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوم چې قبضیه کسان دي یا وسایلو باندې خبره ده هغه مونږ دا چلو کو چې مونږ په خپل اصلاحي جرګه ده مونږ په هغه وکړو چې هغه نه کېږي نو بیا ډي سي ته لاړ شو، جیس نه کېږي نو بیا عدالت ته لاړ شو. دغه شان په شیرغون کې یو قبض یو ګروپ هغوی زمونږ نه د شیرغون غونډۍ زموږ د کلي وه قبضه کړې وه، نو 15 کاله پې ورسره ما کیس وکړو او بس هغه هم عدالت کې وګټو، دغه کې 2 پیرې هم ته وګټو او هغه مونږ ته حواله شوي ده اخره. نو هغې کې تاسو حکومت تر اوسه پورې څه قبضه اخیستې ده او که نه؟ بس هغې باندې کاروایي روانه ده اخره. مونږ پکې ډي سي هم درخواست ورکړی دی، تللي یو او ډي پي او صاحب سره ملو شوي یو او انشاءالله چې ای سی صاحب له تللي یو نو هغه زموږ په قبضه کې ده او هغه به انشاءالله زر تر زره مونږ ته حواله شي. 2 پیرې هم ګټلي ده او ثبوتونه را سره دي. کتونکو دا او سرتاج لالا چې تاسو سره خبرې د وسایلو په باره کې هغه سره خبرې اترې وکړو. لالا کتونکو ته خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ممتاز علي دی، کالوخان اوسیدونکی یم او د ماما خیلو سابقه ممبر هم د جنرال کونسلر پاتې شوی یم او اوس اصلاحي جرګې د ایکشن کمیټه جنرال سیکرټري په حیثیت باندې اصلاحي جرګې سره کار کوو. لګیا یو ماشاءالله په کلي کې چې څه مسایل دي د خلکو او مونږ ته په نوټس کې راولي نو د هغې حل زمونږ په شریکه باندې د اصلاحي جرګې په ترو باندې هغه حواله کیږي، بلکې سټپ بای سټپ چې کوم دی د 2 کسو د 3 د 4 کسانو چې کوم دی مونږه کمیټه جوړو او هغه د هغه کومه مسلې د خلکو ټولې چې کوم دی حل کیږي ماشاءالله. لالا کتونکو ته څومره چې زمونږ د کلي خلک دی پروګرام خو به ټوله دنیا ګوري، خو صرف د کلي خلکو ته څه پیغام ورکوي د جرګې په حواله؟ د کلي خلکو ته خو زه دا وایم چې دا د کلي خلک د مهرباني وکړي چې د اصلاحي جرګې سره ملګرتیا وکړي، ځکه چې لکه د اصلاحي جرګه دی په دوره دغه کې بدنامه کړې ده چې د خلکو ته نفرت کړی دی، نو مهرباني وکړئ دغه آوټ خبرې مه کوئ، راشئ دلته کښېنئ اصلاحي جرګې سره ملګرتیا وکړئ پوه شئ او دا غلطې پراپیګانډې چې کوم دی بندې کړئ او دا بس تاسو ډیره مننه چې تاسو د جرګې پسې چې کم دی خبرې نه کوئ. دا د لالا خبرې تاسو واورېدې او لالا دا تاسو چې کومې خبرې وکړې انشاءالله مونږ پوره زما پوره ټیم کوم چې د ایشیا ټي وي په شیشه باندې سوره دغه کېږي دا به انشاءالله ستاسو ملګرتیا کوي. شپه ورځ مونږ ستاسو لپاره حاضر یو، خپله ملګرتیا به کوو. مننه. کتونکو د اصلاحي جرګې کالو خان د ډي پي او ثوابه نه څه مطالبات دي او راځئ چې تاسو ته هم وارو چې د دې څه مطالبه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د کالو خان یونین کونسل د ټولې حلاکې ډي پي او صاحب نه دا مطالبات دي چې مهرباني دې وکړي زمونږ د دې نه مخکې چې کوم ایس ایچ او لیاقت شاه خان په دې تاڼه باندې د ایس ایچ او په ترو باندې پاتې شو او هغې کومه د آیسو یا چې کوم دی د دې غلطو خلکو مخنیوی کړو ډېر په تیزۍ سره د 15 میاشتو کارکردګي چې کوم دی د دې نه مخکې ایسیچوګانو په 10 کالو کې نه ده کور کړې. مهرباني وکړئ زمونږ د دې تاڼۍ دپاره داسې ایکټ یو ایسیچو راولی چې دغه آیسو والا نوجوان قیادت چې کوم دی زمونږ تباه شو او ډېر غټ نقصان وشو. نو مهرباني دي زمونږ ډي پي او صاحبو کې دې ساعت کې د مونږ چې کوم دی لیاقت شاه خان ایسیچو تانه کالو خان دغه وکړي اډر وکړي یا د مهرباني وکړي شفیع الرحمن صاحبو. نو دا به ستاسو مونږ سره ډېر تعاوني او انشاءالله تعالی دا زمونږ د ستاسو سره به هم انشاءالله تعالی انتظامیې سره به زمونږ د اصلاحي جرګې په هره حواله باندې چې څه مسایل دي مونږ به یو انشاءالله تعالی تاسو سره به خپله کارکردګي چې کوم دی ښیو. مهرباني. کتونکو تاسو چې کومې خبرې واورېدې دا د ټولې جرګې کومه چې اصلاحي جرګه ده دا د دې یو اواز دی د ټولو چې زمونږ دغه مطالبه ده د ډي پي او صاحب نه چې مونږ لرې یا شفیع الرحمن ایسیچو او یا لیاقت شاه مونږ ته دې واپس راشي. امن و امان پیدا شي.
مطمئن و چې دا زموږ علاقه یې کور کړې وه او د منشیاتو د جرایم پیشه خلک وو راځي هم د مان نه لکه چای سچو سے چې زمونږ به تاڼو نو په 1000 روپۍ به هم سګرټ نشو مونته اوس په 10 روپۍ سګرټ مونته شي مونږ دا ډي پی او سره مطالبه چې مونږ له شیخ الرحمن سے بیا لکه چا خان بیا واپس کی والسلام